عزتمندو حاضرینو د یاد لرئ دا بې ادبي نه ده، بې ادبي د کفر اولنې پوړۍ ده. محمود غزنوي بادشاه یو پیره یو کوټه کې وده کېده، په هغه کمره کې په تاخ کې قرآن مجید پروت و. دی راپاسېد د قرآن مجید راواغست، بلې کمرې ته یې وړ، هلته په المارۍ او په تاخ کې کېښودو، واپس راغی په خپل په هغه کمره کې سملاسته. چې سملاسته سوچ راغی، وایي دا خو ډېرې زیاتې وکړو. د خپل آرام دپاره قرآن مجید دی راواغسته، بلې کمرې ته دی وړو، په هغه کمره کې بیا سملاستی لاړو، قرآن مجید د هغه ځای نه راواغسته، بیا هم خپل هغه ځای باندې چې کوم ځای نه یې اوچت کړو هغلته کېښودو. وفات نه بعد چا خوب کې ولیدو په جنت کې په نعمتونو په عزتونو په رفتونو باندې دي. صاحب ته تپوس کوي باچا صاحب محترم رب العزال دا نعمتونه په کم بنیاد درته نصیب کا؟ محمود غزنوي باچا ورته څه فرمایي؟ د قرآن مقدسه د ادب د وجې نه رب العزال دا هر څه نعمتونه رب کریم دغه ادب په بنیاد راته نصیب کړي.